دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا غد ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لګي باکه بکار دی او توشک جوړو. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و. چاته چې تاسو مولا چرګک وای دا خبر چې مولا چرګک ورته وری وای مولیانو و پسر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما به پوي کوي یا به علالوم یا به حل وی چې زولف نو چراغ څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د سر د وختونه ونیو او ورته چې ته چرته ورکوي. هغه او سلیمانا وخته مې د ډېر راخ کمړ دې کړم د خو د وختونه ونیوم خو تم د هغه ورځ نه ویریږه لکه چې زنن تا ته بیشم داسې به تم یو ورځ چاته بیشي. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو معافي تې وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راغلی راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاه چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا یې سلیمانا داسې بادشاه ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاه ته زما یو خط یوسه. دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان په ترجمه پوهې یعنی از طرف د وایګنا انه من سلیمان الله تعالوا علي واتوني مسلمين انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلم. بردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالو علی په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماتا و مسلمان اشه او بکی ستاسو بادشاہ دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چتپوزي میتپوزي. بیا صدر بوش اکاګه خولای چې د هغه ته به ووایي چې الله تعالو علی واتونی مسلمین پتما شه راشه مسلمان شه او به وایي بادشاه دې ته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسې دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچوي او ورته وایي چې دا یوسه او بلقیس بادشاه ته یې ورکړه. مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته. بلقیس بادشاه په تخت باندې پرته وه او په روشندان کې ورننوته او د سینې د پاسه ورته د سلیمان علیہ السلام خط کې چې را پاسېده او خط یې پړاو کو فورنی کابینه را وغوښته
دولس واړه جنگي جرنیلان یې راوغوښته ویل دا خط راغلی جرنیلان ورته وایي چې جنګ کوو بلقیس بادشاه و ښځه وه خو بادشاه دماغ یې کار کولو زمونږ د بادشاهانو الله دې په مونږ رحم وکړي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږ د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاهان شوي هغه یو شپون مړو نو په زنکدن کې یوم اواز کولو چې ډر ځکه چې دا شپانه دي چې ګډو ته ډر اواز کوي که نو هغه په زنکدن کې م اواز کولو چې ډر په قبر کې چې ورته ملایکې راغلې او وایي چې من ربک نو دی ورته وایي ډر ځکه چې د هغه مزاج دا ګرځېدلی و چې ډر نو مونږ چاپړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک پر سر اقتدار راغلی دي نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول څه ته وایي د ملک نظام څه ته وایي په ملک کې خدمت کول څه ته وایي اول تاسو لږ سوچ بله شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړئ لږ سوچ دا ته په دې خپل تقریر کې څه وایي یو طرف ته وایي چې 900 اربه پاکستان قرضدار دی 900 اربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار ای د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه نو دی اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کړه نو د ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډېر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمي چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس خوست کي ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک وایي او یو زناکار سنگسار کی تو وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او پې پاس دوړن کی تو وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپله سره روټۍ خوړل شروع کي تو وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق وکړئ چې ستا په ملک کې پاس په اسمبلی کې په څه شوی پرونه تحقیق وکړئ پاس په دې شوی د اسمبلی ممبران وایي چې زمونږ تنخواه دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي پرون د سهار نه واله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې ټول پاس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړی مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې مولیان مخکې اوبو اغستی پیران یې ورپسې اغستی ممبران یې ورپسې اغستی او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی ډېر خوند خدای پیژندلی قوم یې ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې
आइंदा बजट बहु गोरई इंशाअल्लाह चे द बिजली और द स्विगेस और द टेक्स द बिलूनो द पारा बद खजो परतुगुना खरसावई मिंबर दे मैंने दे कोर वदानी और दे पिए कोर दे वदानी उस्ता कोर दे खुदाई लुटी लुटी दे मुल्क लदे मैंने और दे पिए देर जरूरत थे कमल्ला मेरी मिंबर से बरा वो पदा मुड़ी दे لم يخلي لره ستادا غمري كوران ستادا واتچ د چاو شو د کپتو خور دایا خان را ایمن استابرو ټایل راغ ایو ما ته ما وځه خو ډیر بختورو ایمنه سیبم ولا راغله ما استعمال په دغه خزه خدای مټی زبو تو سم نزیه هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس تاسو غلامان یې تو سوا کاله د پیرنګي غلامان وي د خانانو غلامان وي د نوابانو غلامان وي د سرمایدارو غلامان وي اوس د امریکای او د سرمایدارو غسم غلامان خان ته نشي ټینګې نواب ته نشي ټینګې اوسم او خدای به همدغه څه کوي درس ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی چې ایاک نستعین ایمان دی وی زما په خدای قسم که د بادشاہ پروا وکړه تاسې ایمان بدی چې انهم مسلم تعلو علی واتونی مسلمین تا ایمان بادشاہ ته به کہ اللہ تعالی علیہ وعدونی مسلم تا ایمان بنی موسیٰ علیہ السلام یوازے پیو او فرعون سوکو سلور سوا کال عمرو تا خدای دعوی کرے وا بادشاہو زرگون فوج لرلو او موسیٰ علیہ السلام یوازے ته په یو ځان څه کولای شي په یو ځان هر څه کولای شي خو کتا یا کنستعين باندې څوک امر یوازې خدای ورته څه وایي قابل فرعون انه طغى يا موسى ورش فرعون ته انه طغى داغه غرور د حد نواوړي صالح السلام ورته یا الله حکم بصر او چشم خو زما چوبه کې لکنت ته خبره سبا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره ګړو هارون ولی هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناست دی دربار کې په تخت ناست دی بادشاہان وزیران ناست دي پیرې ولاړي دوی دواړه ورل الله ورته جلم خي جو موسی کا کړت پړته وکړه نو دام ساج در سره دا دام ساج در سره دا کرانی وی او کړت پړته کولو نو دام ساج د فرعون مخه ته غورځوا تبیا تماشا کو ایاک نستعین ایاک امدادی موسی د چانه غوښتو ها وزما خدا امر کولو ژوندي کول کوي ولو ژوندي خودم کولش موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لهم فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخنور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خو د فرعون په اختیار کې نو ول سره وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذي كفر فرعون کافر حیران پادش چې جواب نو
فوج ته حکم وکړ راوي نیسئ، خو چې ویل راوي نیسئ نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راونیسئ. الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. واوحینا الی موسی، ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاک چې د امسا دي وغورځوه د فرعون مخې ته فاذا هي ثعبان مبین. ناګهان دا امسانه یو لوی اشتها جوړه شوه. علما لیکي چې دغه اشتها خوله دومره لویه وه چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرته وه او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرته وه. دومره یې خوله ارته وه او فرعون ته یې خوله ونیوه داسې. فرعون چې هغه اشتها خولې ته وکته نو د یارې پې دستونه ولګېدل، په تخت د پاسه دستونه جاری شو. علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوئ 400 دسته په یو ګنټه کې وکړه. ایاک ونستعین، د خدای نه امداد وغوښتلو، د خدای امداد دې ولیده، لرګی ورته ټمبم کړو او فرعون پہ تباہ کرو. چې فرعون ټیک شو ویل لښکرو کوي په دې موسی پسې چې غرق شي. موسی علیہ السلام وی یا الله اوس څه وکړم؟ وی د رودیل طرف ته منډه کا، ته مخکې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد یا الله اوس څه وکړم؟ الله ورته په دې امسا دي دا دریاب ووه چې پامسه دریاب والو ټول اسلارې ورته په دریاب کې جوړې شي. چې 12 اسلارې جوړې شي موسی سره د مرګرو په ورګټ لاره جوړه ده او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي. خدای هغه خوا لارې والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې. ویل مرګرو تم ګورئ او روانه وتئ ایاک نستعین. او چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم ورته ویل چې ورځه ورپسې که نه ته خو هم خدای دی پوه چې غرقېږم خو غیرت ونیو ورګډي شو. خو چې دریاب دې منځ ته ورسېده الله دریاب ته حکم ونیکو چې وینیسه ویني. خو چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کئی اغا وقت چه دریاب میں در تصویری کو سمجھ اکڑا دریاب میں در تا تصویری کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تصویری کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تصویری کو تاسو میں تک بچ کڑی. وَأَغْرَقْنَا آل فرعون تاسو میں تی اوستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو. لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چی فرعون میں او سرد فوج استاسو کو مخ کرو. یا کنستعین چاہتا ہوئی چاہ چی درنا خدای مانا لے دریابونه ورته سیری شي. الله په هغه وخت کې د سړي امداد کوي چې څه وخت کې د زړه نه د هغه نه د امداد تقاضا وکړي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو 2 مثالونه واورئ. یو سړی راغی بل سړي نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپۍ قرض راکړه.
هغه 100 روپۍ راواغستې او سړي ته قرض ورکړ. نو هغه اغستونکی ورته وایي چې هلکه همداسې دې پیسې راکړې، څه ګواه، څه وکیل، څه ضمانت. نو ورکوونکی ورته وایي چې کفا بالله وکیلا، د الله نه لوی وکیل بل څوک دی. دا 100 روپۍ مې د الله په وکالت درکړي. وی گواه. نو ورته وایي کفا بالله شهیدا، د الله نه لوی گواه بل څوک. 100 روپۍ مې درکړې، خدای مې وکیلم دی او خدای مې گواه هم دی. روړې به کله بیا له تاریخ باندې ډېر سړی لاړو. اوس چې پهله تاریخ راغو، سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم. د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلي نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د پوخانو. هغه خیال وکړو چې سړي ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالک هم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کوم سړي چې ما ته خدای وکیل او ګواه کړی و، د هغه نن نیټه ده، ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی، د ده انتظار کوي، او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی، د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کړي. اخر د ونې نه یو لرګی راغوڅ کو، د هغې دا منځ یې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټ یې ولیکلو او پکې یې واچولو چې خدایه دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کوم د راکولو په ټیم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی. ته ګورې چې سورلي نشته، نو دا سیند به یې ور ورسوي. د سیند په غاړه سړی ولاړ دی، انتظار کوي چې ګوري سیند کې یو لرګی را روان دی. هلکه یې خیال وکړو چې قرضدار یې خو رانغی، راشه دا لرګی راونیسه، کور کې به بې اور بل کړي. لرګی راونیو، کور ته ماښام راغی، ښځې ته یې ویل چې قرضدار یې خو مې رانغی، خو دا لرګی سیند کې را روان و، دا مې راونیو. ښځې ویې راکړه چې بلې کو روټۍ به پې پخه کړو. چې لرګي له ټیشه یې راواچوله چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ دې پرېوتې. چې ټک یې ورکو، کاغذ هم دې پرېوته او په هغې کې لیکلي وو چې یا الله د هغه چا ته ورسوې چې د راکولو په ټیم کې ته وکیل کړی او ته ګواه کړی. تاسو خیال راغی؟ دغه نه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای ګواه او وکیل کړي، نو بیا دریابونه هم د هغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسوي.